نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته انتهایی اسانه ده. د الله د یو نوم وظیفه ده یا مغني. دا وظیفه ماشومان هم ویلی شي دومره اسانه ده، زنانه هم ویلی شي، نارینه هم ویلی شي، بلکې هر څوک محترمو دا لفظ ویلی شي. فایده به صحیح، فایده به محترمو دا وي که څوک دغه نوم دا روزانه وی او سره صورت مزمل پر ترتیب باندې وی، انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان هر قسم حاجت پوره کی. الله پاک به د انسان هر قسم مشکل دا ختم کی. دغه رنګ الله پاک به د انسان له مال او دولت دومره ورکی چې دی به په لګولو باندې ستړی شي. الله پاک به رزق د انسان له ډیر زیات بهترین ورکی. رزق به پراخه وي، د غیب نه به انسان ته رزق دا میلاویږي. الله پاک به د انسان کاروبار دومره مزیدار کې، دومره اعلی کې، انسان به ته په خپل هم حیران. خدای پاک د یو منټ وظیفه وه او دلته کې زما په ډیر زیات کارونه وشو. محترم مسلمانانو، په یقین سره، اطمینان سره، خشوع سره، د زړه نه دا وظیفه شروع کړئ. ستاسو به هر قسم حاجت پوره کېږي، هر قسم مشکل دا به ختمېږي. کوشش وکړئ محترمو د ثواب په نیت باندې ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې، زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د یا مغني او د صورت مزمل وظیفه ده. دا وظیفه چې څوک یو ځای کوي، مطلب یا مغني وړومبی ووایي ورپسې مزمل له وظیفه وکړي، دومره احسان به الله پاک د انسان سره وکړي چې انسان به حیرانه شي. الله پاک به د انسان له مال او دولت ورکړي د خپلې خزانې نه. الله پاک به د انسان امداد وکړي په رزق باندې، دومره رزق به ورکړي چې دا به ورته حیرانېږي. الله پاک به د انسان امداد وکړي محترم بهترین کاروبار سره، بهترین روزګار سره. نو که تاسو هم بهترین کاروبار غواړئ، همدا وظیفه ستاسو لپاره ده. دنیا را په دنیا کې د هر قسمه خلکو هر قسم مسلې وي، نو که تمامې مسلې حل کول غواړئ، دا وظیفه شروع کړئ. د ژوند معمولي ساز کړئ. صورت مزمل ډیر زیات عظیم شان صورت دی محترمو. دومره ناشنا صورت دی، دومره ناشنا چې خاص کر د رزق تنګسیا لپاره حل کوي، خاص کر د خپلو حاجتونو د پوره کېدو لپاره وي، خاص کر محترمو د مشکلاتو د حل لپاره صورت مزمل دا ویل کېږي. داسې مشکلات وي چې هغه ناممکن وي، هغه نه حل کېږي. انسان بالکل مایوسه شي چې یاره بس دا نور نشم کولی. د داسې خلکو لپاره داسې ناشنا وظیفه ده چې په ژوند کې محترمو نور راځي، په ژوند کې به محترمو رڼاګانې راځي. نو که تاسو نه وظیفه کول غواړئ، نو هم نن شروع کړئ د زړه په صدق باندې، په اخلاص باندې. او که ثواب حاصلول غواړئ، ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ګوري یا صورت مزمل وایي یا مغني ټکي وایي، نو موږ او تاسو ته په دې باندې عظیم شان ثواب محترمو دا میلاویږي. وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار محترمو داسې دی چې تاسو به چارندام وکړئ. تاسو کله چارندام وکړو، د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړئ. 2 رکعته نفل دې وکړل په خشوع، په خضوع، په اطمینان، توجه سره 2 رکعته برابر شو. بیا به د هغې نه بعد تاسو یا مغني 1111 پیرې به ووایئ، زر پیرې به ووایئ، او بیا به 1111 پیرې دا به تاسو ووایئ. چې کله هم دا ووایئ نو بیا به او آسان دی، یا مغني یا مغني یا مغني یا مغني، زموږ چې ګنټه تېرېږي تا به ویلي. او بیا د هغې نه بعد صورت مزمل لا به شروع کړئ.
یو څلوېښت پېرې به ووایې. خو که چېرته یو څلوېښت پېرې نه شي ویلی، څلوېښت پېرې نه شي ویلی ګران دي، نو بیا تاسو سورت مزمل 11 پېرې ووایې. 11 پېرې سورت مزمل ووایې او د هغې نه بعد به درود شریف ووایې. مخکې وروسته دې درې پېرې درود شریف ووایې. چې کله وظیفه پوره شي نو بیا د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړئ خپل خالق ته، خپل مالک ته، خپل رازق ته. ربه زمونږ دا مشکلات دي ته حل کړي، بل څوک نه شي حل کولی. ربه زمونږ دا مشکلات دي ته پوره کړي، دا مشکلات ختم کړي. حاجتونه مې دي یا الله پاک دا حاجتونه تمام پوره کړي. د مال و دولت مسله وي، د رزق مسله وي، د کاروبار مسله وي، تمام مسلې الله پاک ته کېږدئ انشاءالله عزیز. په ښه طریقې به الله پاک ستاسو تمام مسایل به قبول کړي. دغه رنګه محترم حاجت به پوره شي، مشکلات به الله پاک ختم کړي. ډېره زوروره وظیفه ده، کوشش وکړئ چې دا مس نه کوئ او کوشش وکړئ چې خامخا یې وکړئ. ډېره زیاته زوروره وظیفه ده، ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. کوشش وکړئ چې دا وکړئ، دا درته مس نه شي. الله پاک هم هوسا، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.